د دې شب قدر نه مولانا صاحب ټلیفون راته وکړه، لهجه د ادب وزه په ټلیفون خبرې هم نه کوم، اوږدې بحثونه خو ادبناکه لهجه کې خبرې وکړي. وی زه دلته مدرس یم، دورې تفسیر درس کومه، ما د څو پوښتنې وکړې. وی دې زیارتونو کې چې دا مالګه پرته وي او دا خلک راځي دا مالګه خوري او نه تی دا وی چې الله تعالی ما ته په دې شفا راکړي، دا څنګه کار دی؟ مې دا خو ډېر بهترین کار دی، ډېر ښه کار دی. دا نه نو وی دې مالګه کې څنګه شفا ده؟ نو ما تاریخ ابن عساکر دا حدیث ذکر کړی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې مالګه کې دا یو بیماری شفا پرته ده. دا مالګه د هندو دکاندار نه راواخله چې دا دکاندار هندوی او دا دین یت باندې وسکه چې دی کې دا یو بیماری شفا ده. الله تعالی ستاسو د بیماری لپاره شفا ګرځي. نو ما حدیث نه ثابت شو چې مالګه کې شفا شته. اوس مسله دار عالم منسته چې دا مالګه راوړو دی ولی الله د قبر سره کې خدا نو دی کې اوس سوچ پکار دی چې پدیزي کې دا شفات نوالو ته او کزیته شو. خو چې مونږ ګورو نو روزمره پکې 400-500 کرتی فاتحه شریف قل هو شریف تلاوت کیږي او د قران عظیم شان د تلاوت سره نزول د رحمت هم منسوسی دی. تلک السکینه سورۃ کهف یو صحابي لستا او هغه اس ټوپونه جوړ کړل او دا سي صاحبان د ورېزې په باندې راغی مبارک ته چې حکایت وکړه وېدا سکینت او رحمت پتا نازل شوی. نو نزول د رحمت او د سکینت او تمانیت د قران کریم سره منسوسی دی. اوس چې دلته تلاوت شو قران کریم رحمت نورم نازل شنو د مالګه کې شفا زیاتیږي او کمیږي نه. اوس محظور پکې راغی څه مسله رااله وینا نسبت د شفا دی ولی ته کوي کنه. مې ګوره یو حقیقی نسبت دی نسبت الشیء لا منهی له، یو مجازی نسبت لا غیر منهی له. زمون سنیان الحمدلله پوی دی چې د ټولو بیماریو شفا کې علت الله رب ذوالجلال چې الله تعالی شفا نه ور کوي نو د زیارت مالګه دی 50 کال اخري هغه بنخ کیږي. دا سیده کدا سینه تاسو په دې پویږئ او چې د بګری ګارډن نه چې لندن ته علاج تلاړ شي چې الله شفا نه ور کوي دا بنخ کیږي او چې الله تعالی شفا ور کوي خپل لاړی ورته داروش. دا یو مجازي نسبت دی حقیقی نه دی. دلته د علت او د سبب فرق دی په منځ کې او حکم شفا ده او د هر حکم د پاره علت هم یو سبب هم او علت موجد لشی ته وي سبب مفضی لشی ته وي. نو د عوامو په اصطلاح کې درته وایم د علت او د سبب د څه فرق دی. ګوره کچرتا دا علت منتفی شي چې الله تعالی دی دا اسباب به د یو په ځای لسګونه او زرګونه استعمال شي خو حکم به منځته نه راځي موجود نشته او دا امکان شته دی چې علت موجود شي الله تعالی اثر واچي او د اسبابونه یو زره سبب بنې استعمال شوی شفا به ډایرک راغلی. الله قادر دی په دې چې اسباب بنې شفا به ورکړي خو هغه عادت نه دی. عادت په دې جاری دی چې شفا غور کوي او ذریعہ ورته سبب ګرځي. ستا ټولې بیماری چې شفا الله تعالی ورکوي کله ورته ډاکټر دوايي سبب شي کله مالګه شي کله تعویذ شي کله دم شي نو دا اسباب. نو ما ته وی ولې دا بعض زیارتونو سره چې چینوي دا خلک په کلام بي دا خارخ بیماری پیخه کیږي نو دا څنګه کار دی؟ میدان ډېر ښه کار دی خو چې په دې پوي چې شفا الله ورکوي دا ذریعہ ده نوې د دې څه نشته دی. ما ولی نشته تا خو وی چې د قران کریم ترجمه درس کومه نو دې آیت ته چې ورسېږي سترګې دې پټې کړې ورته به تیر شي وی قران کریم کې کوم ځای راغلی. ما ایوب علیہ السلام چې چمړی بیمارو ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب
پوند دی ووهه خپه دی ووهه چینه به راښکاره شي او دا ځای د لمبا دی ولمبه پې او دا اوبه د څکلو دي ویسکه ایوب علیه السلام پونده وواله چینه ښکاره شوه په هغې ولمبل هغه اوبه یې وڅکلې الله تعالی شفا ورته ورکړه. نو دا فرق مایستا انصاف دی چې د ایوب علیه السلام د قدم نه چینه الله پیدا کړه د برکت پکې و د قدم او هغه د دې خارخ بیماری دپاره الله تعالی شفا وګرځوله. توحید دی قرآن کریم نه ثابت دی. او که یو پیر صاحب دعا وکړه چې الله چینه پیدا کړي او هغه پیدا شو چا د برکت دپاره پې ولمبل دا شرک دی. دا ستا مې خپل انصاف دی. بیا فرق کم ځای کې راووته داسې خوند یې ورنه که دی دلیل ورته وی نه داسې څه انبیاو نه سوا بل چا باره کې نشته دی چې د ولي د قدم نه پیدا